بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جماعت د مانځه منګه په تیر سبقونو کې د مانځه د جماعت دغه ویلو فضیلتونه ویلو او حکم ویلو چې کله سنت او واجب او مکروه ده. او بیا موږ ویلو په دې کې چې دا جماعت موږ د چا د لپاره سنت ده. نو هغه کې موږ ویلو چې سړي د لپاره بالغ د لپاره عاقل د لپاره او د جماعت موږ با کله ساقطيږي مطلب کله کله د سي حالات راشي چې بده باندې د جماعت موږ کول دا ضروري نه کله چې باران تیز وي یا خنډې وي یا خټې ډېری وي سړی ړون وي یا څوک د تلونې شل وي نو دا موږ ویلو. وایي شروط صحت الامامته د امامتۍ د صحیح کېدو شرایط یعنی کم کس امام جوړې دی شي امام کم کس جوړې دی شي هر یو انسان امام نشي جوړې دی. نو تشترط لصحة الامامه شرط کړل شي دی د امامت د صحیح کېدو لپاره ان تتوفر الامور الاتيه في الامام چې په امام کې داراتلون کې کارونه اومندل شي چې اومندل شي په امام کې داراتلون کې کارونه. نمبر 1 ان يكون رجلا ده بسوي سړی وي فلا تصح امامه النساء للرجال صحیح نه ده د خزو امامت د سړو لپاره چې خزه مخ کوي او سړی په شاته ولاړ وي نو دا امامت صحیح نه ده. اوس خزه ځان له واجب مونږ کوي نو خزه په منځ کې ودرېږي هغه مغرور سره روان دي خو نور لگا سړی وي د خزه لپاره امامتي د سړو لپاره جایز نه. نمبر 2 ان يكون مسلما سببي مسلمان به فلا تصح امامه الكافر بحال د امام د کافر امام امامتي په هیڅ حال کې نه صحیح کیږي. نمبر 3 ان يكون بالغا د بسوي فلا يسو امامه الصبي د ماشوم امامتي نه صحیح نه. نمبر 4 ان يكون عاقلا د بسوي عاقل به روغ وي فلا تصح امامه المجنون نو صحیح نه امامت د چا د لیونی چې سړی لیونی دی په خبرت نه پوهېږي په جایز ناجایز نه پوهېږي نه امامت صحیح نه ده. نمبر 5 ان يكون قادرا على القراءة اللازمة لصحة صلاته وایي چې دی با څومره قرائت چې د مانځه د برابرېدو لپاره د مانځه د صحیح کېدو لپاره څومره قرائت ضروري دی دله به هغه قرائت چې دا به ورځي که داسې یو انسانو چې هله قرائت نه ورتلو او د قرائت برابر نه و دومره قرائت چې پای باندې مونځ برابرېږي نو د بیا امامتي صحیح نه ده. ان يكون قادرا چې یو بل قدرت والا على القراءة اللازمة لصحة صلاته پدا چې قرائت باندې چې دا مانځه د صحیح کېدو لپاره سوي لازم دي. فلا تصح امامة الاميه پس صحیح نه امام د هغه امپړه امام امامتي لا يقدر على القراءة الا على القراءة چې قادر نه وي په قرائت باندې للذي لا کسان د باره يقرأ چې تلاوت کول شي مطلب شاته په صحیح کسان ولاړ دي چې هغه صحیح تلاوت کول شي ادا مخه ته راکس کوم ولاړ دی امامتي دا د صحیح قرائت نشي کوله نو د امامتي صحیح نه. نمبر 6 الا يكون فاقدا شرط من شروط الصلاه چې نه وي د ختمون کې نه وي د نشکون کې د مانځره شرایط نه او شرط دا مانځره لپاره چې کوم شرایط دي نو پای کې بده سي او شرط پکې نه موجود ده لکه طهارت لکه او د شو او وستر العورت او عورت پټول شو لکه عورت پټول یا طهارت د مانځره لپاره شرط ده نو کوي انسان ته چې د هغه طهارت او د سي نو وړو کې به د سیالوي به د سي یا د عورت کارو نه د امامتي نه کیږي. الله يكون فاقدا چې نه وي دی ورکوون کې فاقد معنا ورکوون کې شرطا یو شرط لرا من شروط الصلاه د مانځره شرایطونه د مانځره شرایط کوم کوم دي لکه طهارت شو او ستر عورت شو عورت پټول. الا ان يكون سالما من الاعذار شپږم اوم نمبر شرط دی چې دی به د عذرونو نه پاک وي یعنی داسې عذرونه چې هغه همیشه لپاره وي نو دا عذرونه نه پاک وي لکه هغه عذرونه کم دي کر رعافي دائم لکه دایمي د پوزې نه وینه بهیدل رعافي دائم هغه مرض ته بلګي چې همیشه پکې د پوزې نه وینه بهيږي او دا او د سپېس او حالت کې برابر دی نشي نو دغه مسلسل معذور چې کم کس وي نه وسلسل بول مرض والا ته بلګي چې داغه د وړو بول احساس کېږي قطري دي هر ټیم او وانفلات الريح او هوا ته هر ټیم وځي
نه ته د سي بیماری چې هر ټایم ته اواوزي او د سینه برابرېږي یا او دنه وړو بل استاد کېږي یا چې نه دا همیشه لپاره تی وینه بهږي پوزینه نو دا کس امامتي را سینه ده معذور ده پوه شو دې باندې نو و نمبر ان يكون سالما من الاعذار چې دی با سالم به روغ به د اعذارنا عذرنا عذرنا کم دي کرعاف الدائم لکه همیشه د پوزینا وینه بهیدل وسلس البول او مسلسل واړبول بهیدل خطرې به وانفلات الريح او هوا خارجیدل بل 8 نمبر ان يكون صحيح اللسان بحيث ينطق بالحروف على وجهها چې دا جواب برابر وي یا دې سي چاړه باندې جواب برابر وي چې هر حرف د خپل خپل ځای ادا کول شي کدا رو په ځای باندې لام وي لکه الرحمن الرحیم دې الرحمن الرحیم دې سي او دای کول یا د ثا په ځای باندې سین وي د سین په ځای باندې ثا وي ها باندې کس د جمی په سر باندې خبره کوي والسماء وما بناها دا غلط دی دا حرف په ځای باندې حرف ویل دا لحن جلی او لحن جلی حرام ده لو کم کس چې په موږ کې لحن جلی کې باب سمود نه کیږي فأن يكون صحيح اللسان چې بل صحیح جبه والا بحيث ينتقب الحروف على وجهها چې ادا کوي حرفونه په خپل صحیح طریقه باندې ادا کوي به حرفونه په خپل صحیح طریقه فلا تصح امامه الذي سيدنا امامت ده کس يبدل الراء غينا چې دې را بدلی بغین سره نه را بدلی باندې غین وي او لام یا را بدلی باندې لام وي درا بدلی باندې غین ور خو سناشنا مونږ دې کو درا بدلی باندې لام ویل شي والسين ثاء او د سین بدلی باندې ثا وي مثلا للذي ذاك زبارا هو قادر على النطق چا قادر په نطق باندې بالحروف على جو په صحیح طریقه یعنی شاده بس دې یو کس ولاړ چې په صحیح طریقه باندې حروف لوستل شي او ما کې کس نه په صحیح طریقه سره حروف نشي لوستل نو بیا امامتي ده صحیح نه وس کټول شي چاړه غانو نو بیا خو صحیح نه نو یا لکه د قوف په دې باندې کاف وي القران الكريم دا مردانیان چې نه قوف په دې باندې یا غاف وي نو دا نه صحیح نه من له حق التقدم في الامامه من له حق التقدم في الامامه په امامتي کې دا چا د مکه کېدو حق حاصل چاته مطلب دا کنه لکه ډېر شي کسان دي او امام به پکې څوک جوړیږي نو دا امام جوړېدو ترتیب دی السلطان ونائبه احق بالامامه بادشاہ او د بادشاہ نائب دا حقدار دی په امامت سره چې لکه د ملک بادشاہي د کلی بادشاہي د علاقې بادشاہي لکه زمونږ بره ضلعو کې لکه ایس ډي سي چې دا لکه امامت حقدار دي چې دا به امامت دی واو موږ نو ورته نو امامتي مسوک او حقدار دی کله کده یو کتو د اول ټول نه حقدار دی چې د امامت د مکه دي السلطان بادشاہ ونائبه او نائب ده احق ډیر حقدار دي بالامامه به امامت سره نمبر 2 الامام الموظف في مسجد احق بالامامه في ذلك المسجد خاصه فيو جمعات کې یو امام مقرر دی چې هغه ته د هغې تنخواه ورکول کېږي نو په دغه جمعات کې د ټولو نه حقدار دی چې د لمونځ وکړي مطلب دا یو غټ عالم دی یو ځای ته لاړو نو د امامت حقدار نه دی اگر چې غټ عالم دی او دغه محلي چې کوم امام دی چې به تنخواه ورکول کېږي هغه د امامت حقدار دی که هغه وي چې هغه زه حقدار خو زه مخوره چې ته مخکې شه جو بل مخکې کولی شي بیا نور حقدار دی الامام الموظف في مسجد هغه امام چې مقرر کړل شوی موظف معنا چې وظیفه ورته ورکول کېږي مقرر کړل شوی په جمعات کې احق بالامامه ډېر حقدار دی په امامت سره في ذلك المسجد خاص په دغه جمعات کې صرف په دغه جمعات کې د زوري چې وته په یوه کې مقرر شوی دی د دغه لپاره او د بل جمعات له شو چې زه د پلانکی جمعات امام نه ما نو دلته هم د مخکې کېږم څنګه سينه صاحب المنزل احق بالامامه اذا كان يصلح للامامه واقيمت الجماعه في منزله د کور خاوند میزبان چې کوم دی ملمانه تللی دي نو دا میزبان د سره چې مونږ کولای شي د مونږ دا ما امام جوړېدو صلاحیت پکې شته لري ما کې کوم شرایط دا شرایط پکې دي او دا په کور کې جماعت کېږي نو بیا د کور والا حقدار دی چې د امامت ته مخکې شي کاغه د خپل طرف بل کس مخکې کوي بیا مخکې کولای شي خو حقدار دی صاحب المنزل احق بالامامه د کور خاوند صاحب المنزل د کور خاوند ډیر حقدار دی په امامت سره اذا كان يصلح للامامه کله چې صلاحیت د امامت لري واقيمت الجماعه في منزله او جماعت قائمي د پکور کې مطلب دا چې د پکور کې خلک امامتي کوي او دغه امام جوړېدو صلاحیت شته
نو دا صاحب البيت دا کور والا خاوند دی به مخکې کېږي منځ ته. فإن لم يكن في الحاضرين السلطان وڅ کچری دسی مجلس وکنه چې پدې کې یو هم بادشاہ پکې هم نو او نائب پکې هم نو او الامام الموظف او دغه شان دی مقرر امام پکې هم نو او صاحب المنزل صاحب منزل پکې هم نو لکه د یو کلاس علاقه دی ټول چکر لاړل نو دا د بادشاہ هم نشته او نائب د بادشاہ هم نشته مقرر امام نشته د کور خاوند هم نشته نو بیا به څوک امامت کوي. فاولى الناس بالامامه اعلمهم باحكام الصلاه صحه وفسادا. نو بیا په امامت حقدار هغه کس دی چې کم د بدی کسانو کې د مانځه د صحیح کېدو او د مانځه د خرابېدو یا د مانځه په مسایلو باندې کم یو کس ډیر زیات پوه کنه نو به مکه کېږي چې په کوم خبرو باندې مونږ برابرېږي په کوم خبرو باندې مونږ مکروه کېږي کوم خبرې په مانځه کې سنت دي کوم واجب دي نو دا. فاولى الناس بالامامه نو بیا غوړه به امامت کې اعلمهم آی کس ته چاډې زیات عالم وي بدو کې بس سره بیا احکام الصلاه د موږ په احکام سره صحت او فساد د صحت په اعتبار او فساد په اعتبار سره وس کدا ټول برابر کنه چې ټول یو شان دي نو بیا ثم الاكثر حفظا للقران مع الحكم باحكام التلاوه بیا کس چې کوم د قران مجید حصہ ډیر یادي د قران مجید حصہ ورته یادي سره د دې چې د مسائل باندې پويږي وصف قاری له تش چې لکه صرف قرآن مجید ویل نو د مانځه په مسایلو نه پوهېږي او بلکې دغه صرف بقدر ضرورت قرات ولا ورته د مانځه په مسایلو پوه دی نو بیا به دغه سړی مخکې کېږي او که داسې و چې لکه ټول یو شان دي نو بیا کم کس چې په قرآن مجید ډېر زیات یاد کړی دی نو هغه به دغه کېږي هغه مخکې کېږي لکه یو کس پنځه یاد کړي بل لس یاد کړي دا لسو چې بارو والا به مخکې کېږي خو شرط ورته دی مع العلم باحکام الصلاه چې د مانځه په احکاماتو باندې پوهي اوس کله ټول برابر پای کې نو بیا ثم الاورع بیا کس ډېر زیات پرهیزګار وي ډېر پکې تقواداري نیکی پکې کوم حساب مکه کېږي او کبر نه کول کوم ټول یو شان نو بیا ثم الاكبر سنا بیا چې د عمر په لحاظ سره کوم یو کس مشري نو هغه مکه کېږي اوس کله چې وکنه چې لکه په هر څه کې یو شان دي تقوادار ټول ګڼ کا باندې او دغه شانتي عمر ټول یو شان دي ټول یو کلاس دي او حفظم ټول یو شان دي کړل نو فإن استووا پس که دا ټول برابرو نو صلى بهم من اختاره القوم نو بیا چې قوم کس غوړه کې ګټونه بوچو چې هغه تاسو کم کس وخت چې امامت د مخکې جو هغه با چې قوم وخت جو هغه مخکې کیږي فإن استووا پس که دو برابرو نو صلى بهم مزبق بیا په دو پسې دول را من هغه اختاره القوم چې قوم هغه لره غوړه کړی فإن اختلف القوم وسکه چې د قوم اختلاف کوي چې یو چې لکه بلانکې دی مکشي ابل بلانکې دی مکشي چا وټونه ډیری نو هغه دی مکشي وای فإن اختلف القوم پس که د قوم اختلاف وکړو نو صلى بهم نو موږ دیو کې بدون بس من هغه څوک اختاره الاکثرون چې ډیرو کسانو غوړه کړي وان قدموا غير الاولى فقد اساءوا او غير الاولى اولئک ذکر کړي اولا کې زبر کوي وان قدموا غير الاولى او کجریدو ټول مخه کو غیر اولا سړی نو بیا ټول ګناګاری مطلب دا دی چې ټول د پته ده چې حقدار دی خو یې لکه دا ته ما پدې شي راځي دی بل ورکړه دا بل مخ شي او د نورو کسانو ته نه اهل سړی مخه کو نو دا ټول ګناګاری بیا وین اختلاف القوم پس کچره قوم اختلاف کو صلی بهم مونږه به بدو بس بناو اختار الاکثرون چې غوړه کړي هغه اکثر د دینه وین قدموا غیر الاولى کجردو مقدم کو مخ کو اولا نه علاوه بل کس فقد اساءوا ذل ټول ګناګار دي بیا یاد بشي هو پس شو